نن د ټولو نه لویه فتنه په دې میاشت کې هغه د تراویح د منځ ده چې یو مولا د ملایانو هغه د یو غیر خلقو په اشارې باندې د هغوی د کتابونو په مطالعې باندې دې ته راووتو چې د تراویح منځ نشته. کله وای د تراویح دا لفظ راته د قرآن نه ثابت کوي، نو موږ وایو بالکل په قرآن کې د تراویح لفظ نشته. لیکن دا چې کوم تراویح مونږ کوو دا 8 رکعاته څوک کوي، څوک 20 رکعاته کوي، دا تراویح دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي چې وی فرمایل من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. خو عزتمندو ګوره یو د صلات الليل چې هغې ته تهجد ویلی کېږي، هغه چې انسان اوده شي او بیا د شپې په دې اخر کې راپاسي 2 رکعاته وکړي، 4 رکعاته وکړي، 6 رکعاته وکړي، 8 رکعاته وکړي، دې ته تهجد ویلی کېږي، دې ته صلات الليل ویلی کېږي. لیکن یو دی قیام رمضان او قیام رمضان د علماو په اصطلاح کې هغې ته تراویح ویلی کېږي. نن بعضې خلک زمونږ نوجوانان خصوصا او بوډاګان خصوصا هغوی به تراویح نه کولی. اوس چې ورته وی لکه تراویح وکړه، وایي تراویح ځکه نه کوم چې تراویح په اسلام کې شته دی نه. هلکه په اسلام کې به لفظ د تراویح نه وي چې دا یو اصطلاح ده، دا یو عادت دی، دا یو عرف دی، دا یو رواج دی. لیکن چې کوم 8 رکعاته دي یا کوم 20 رکعاته دي دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. پیغمبر علیه السلام د رمضان په میاشت کې چې کله په دې اخر کې اخرنۍ لسمه چې شروع شو او د میاشتې د رمضان 7 ورځې پاتې شوې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووتو او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم ته دغه تراویح په جماعت سره وکړي. بیا د هغې نه پس په 25مه باندې راووت او بیا یې وکړي. بیا په 20مه باندې پیغمبر علیه السلام په خپله سره د صحابهونه او سره د زنانو ټولو هغې راجمع کړل او بیا یې دغه تراویح وکړل. نو په بله ورځ ورته صحابه ووایي چې یا رسول الله مونږ خو په دې انتظار باندې یو چې تاسو به راوځئ او مونږ به دا ښکلی مونځ وکړو. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل چې زه د دې وجې نه نوم راوتی خشیت ان تکتب علیکم و اذا کتب علیکم لن تستطیعوا. زه د دې وجې نه راونوتم چې که زه بیا راشم او بیا راشم او زه وکم دا به په تاسو باندې فرض شي، او که در باندې فرض شوه نو بیا تاسو کمزوری طاقت به د کولو ونه لرئ. نو دا تراویح دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت دی. بیا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه سره د هغه نه رای واغستله چې په دې جماعت کې 3 او 4 او 5 کسان جدا جدا ولاړ دي، که مونږ د یو امام شاته دا ټول په شریکه باندې دا د تراویح منځ وکړو نو څنګه وی؟ هغوی وی دا خو به ډېر ښه عمل وي. ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه دا حافظ قرآن او دا هغه حافظ قرآن دی چې الله جل جلاله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته حکم وکړو چې دی ابی ته ووایه چې تا ته قرآن واوري، دی ابی ابن کعب ته ووایه چې ای پیغمبره تا ته دی قرآن واوري. پیغمبر علیه السلام ابی ابن کعب ته وی فرمایل چې ته ما ته قرآن واوروه ځکه الله جل جلاله ما ته حکم کړی دی چې د ابی ابن کعب نه قرآن واوره. ابی ابن کعب پیغمبر علیه السلام ته فرمایي الله سمانی، آیا زما پروردگار زما نوم اخیستی دی او بیا زه به تا ته قرآن څنګه اورم؟ قرآن خو په تا نازل شوی دی، نو ستا باندې نازل کتاب دی، زه به یې درته څنګه اورم؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل چې آو ما ته الله ستا نوم اخیستی دی او زه به ستا نه قرآن اورېدل غواړم. دغه ابی ابن کعب حافظ قرآنو تمام صحابه هغه را جمع شول او دا د تراویح
منځ د ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنهم شاته اوس په دې تراویح باندې که 8 رکعات دي او که 6 رکعات دي مونږ الحمدلله کو شل ولی مونږ وایو چې ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه هغه 6 رکعات کړي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته حکم کړو چې 6 رکعات مونږ وکړو او مونږ ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین زما سنت لازم ونیسئ او خلفای راشدین چې کومې طریقې تاسو طویل دي په هغه طریقې باندې تاسو لازم عمل وکړئ اوس د دغه منځ دپاره چې د ماسخوتن د سنتو نه پس مسلمانان 6 رکعاته کوي دې ته علماو د تراویح نوم ورکړی دی او ولې ورته تراویح وایي ځکه چې تراویح د ترویحتون نه دي او ترویحه دا د راحت نه ده مونږ چې 4 رکعاته وکړو نو بیا لږ غونته کې په هغې کې ناست یو ځان له تسبیحات وایو څوک په هغې کې طوافونه کوي څوک په هغې کې تلاوتونه کوي او په بعضو جماعتونو کې طریقه دا ده چې کله دا 4 رکعاته د تراویح وشي نو بیا غالم پاسي او چې څومره د قرآن تلاوت کړلی شوی دی په منځ کې د دغې قرآن د دغې آیاتونو مبارکو خلکو ته خلاصه او نچوړ ذکر کوي نو چې کله د دې 4 رکعاتو نه پس راحت او آرام کولی شي د دغې راحت او د آرام کولو د وجې نه دې له نوم د ترویحې ورکړلی شوی دی نن نوجوان د تراویح دپاره هسې تیار نه لیکن د یو ملا او د یو عالم د خبرو په اورېدلو باندې هغه د تراویحو نه بلکل چورلټ انکار وکړو وی تراویح په اسلام کې نشته